په دهلی کې عام طور باندې رواج دا چې چا سره به پیسې وي نو هغه به دا پیسې په لاس کې راواغستې بره به یې غزارې کړي او بیا به یې راکینچ کړي او خوشحالېده به زړه ته به یې تسکین ورکول سکون به یې ورکول لکه نن زمانه کې چې چا سره پیسې او ډېر شوم سړی نو هغه هر ماښام دا پیسې شماري او د هغې د وجې نه د هغه زړه ته یو سکون میلاویږي چې ما سره پیسې ډېر او بعض خلک داسې چې هغوی سره پیسې نه هغوی په ټینشن کې وایي چې ما سره کله په جیب کې پیسې زه خوشحاله او چې پیسې نه وي نو زه خوشحاله نه یم نو دارنګې د دهلي کې دا خلکو دا رواج و چې پیسې به ورسره په لاس کې بره به یې ګزارې کړې بیا به یې راکینچ کړې زړه به یې په خوشحاله د یو حافظ صاحب روانو په بازار کې د بل کس ولیدو هغه دا پیسې بره غورځوي بیا یې راکینچ کوي نو دا حافظ صاحب دې کس ته وایي چې محترمه دا پیسې ماله لږې راکړه چې زه به هم دا زړه خوشحاله کړم زه به هم یو څو ځله بره ګزارې کړم او بیا یې په لاس کې راکینچ کړم زما به هم زړه ته لږ تسکین میلاو شي پیسې ستا دي تا له به یې واپس راکړم هغه وایي صحیح ده پیسې ته راواغستې چې کله یې پیسې ته راواغستې چغې کړي او خلکو راشئ زما پیسې د دا بل سړی پې قبضه کوي خلک راجمع شو چې څوک دی چې د حافظ صاحب نه پیسې اخلي غوغا شوه دا کوم سړی چې چا نه چې د حافظ صاحب پیسې اخیستې دا خیر نو ده ځان غلی ځکه که په دې وخت کې دم شور جوړولی نو خلکو به بیا دې را ګرفتارو خیر دا دې ځان غلی کړو حافظ صاحب روان دی ډانګورې ورسره په لاس کې دی ټک ټک کوي ماښام ټایم شو جومات ته لاړ چې جومات ته لاړ د دې کم کس پیسې چې وي دی ورپسې هم شاته روان دی ورو پسې روان دی دی چې کله جومات ته لاړ دا بل قسم جومات ته لاړ دپسې ماسخوتن لمونځ شو د هغې نه بعد حافظ صاحب ډانګورې په لاس کې راغستې ده جومات یو ګوټ لځي بل ګوټ لځي چې څوک شته دی که نه ور بندوم خیر دا چې د ده پوره یقین راغی چې په جومات کې څوک نشته دی به چې یو ګوټ لګاو دا بل کس به بل ګوټ لګاو یو ګوټ لګاو دا بل کس به بل ګوټ لګاو خیر دا چې د ده پوره یقین راغی چې ما کې څوک نشته نو دی ولګېده پخوا زمانه کې داسې د ګیټونو سسټم نه و نو یو شی ورته اړم کړې دروازې ته او جومات کې کېناسته او دا پیسې راواغستې پیسې به یې اوچتې کړې بیا به یې راکینچ کړې وایي چې الله چاله ورکوي نو په شنه اسماني ورکوي خوشحاله بې انتها پنځه شپږ زره چې راکینچ کړې د بل کس د چا چې پیسې وي دی ورسره خوا کې وردې د چې پیسې داسې غزارې کړې چې هلته لاس ونیو چې لاس ونیو جیب کې پیسې کېږي دی وایي ډانګورې په لاس کې ده دا برګې وهي چې پیسې څه شو خیر دا سهاره پورې سړی پریشان دی چې پیسې مې څه شوې دې کې خلک مانځه نه راغلو چې د سهار لمونځ شو حافظ صاحب اعلان وکړو چې وخلکو هغه ما سره پیسې وې او پیسې زمانه منګکانو اغوستې دي بره دې برګو کې وګورئ داسې نه چېرته پیسې پرتې خلکو وې تا پیسو سره څه کوئ بله مې غورځولې بیا مې راکینچ کولې منګکانو اغوستې دي هغه سړی راپاڅېد وایي داسې کار دی تاسو ته صحیح خبره کوم وایي دا پیسې زما وې زما نه پیسې اخیستې وې او بیا جومات ته راغلی او بله یې غورځولې راکښته یې غورځولې وایي چې چاله الله ورکړي په شنه اسماني ورکړي نو ما خپلې پیسې ته راکینچ کړې جیب کې مې کړې نو حضرت به فرمایل چې دا مال د الله دی د دهلي د حافظ صاحب په شان کې به منګولې مه کلکوه